اولام کی دا غبره کې دم د حسنات الابرار سیئات المقربین وللمؤمنین والمؤمنات والله يعلم الله تعالی پیجنی متقلبکم اگر زید گردی دوستاسو په دنیا کې ومثواکم او دارنګ آخرت الله تعالی تاسو متقلب او مثوا یا خود متقلبنا مراد گردی دل درده نه سره ګرځي کله بازار ته دي کله جمعه ته ومثواکم د شپې نه راشي خپل بستری ته نو متقلبنا مراد درده اعمال او مثوانا مراد د شپې خوب یا متقلبکم نه مراد هغه د دنیا ژوند او مثواکم نه مراد د قبر هغه برزخی زندگی دا یا متقلبکم نه مراد ټول دنیا او مثوانا مراد آخرت الله تعالی ته تاسو د دوالو حالات علم نه کونکم فی الدنیا وکونکم فی الاخره ويقول الذين آمنوا او وای مومنان لولا نزلت سورة ولنا نازلیږي یو سورت مومنان ویره د جهاد حکم ناراضینو دا کافران لګیا د موږ باندې ظلمونه کوي چې دینه موږ انتقام والو ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة هلا نزلت سورة مشتملة على أمر القتال چاہے سورت کے قتال حکم لولا نزلت سورة مشتملة على حكم القتال أو تأمرنا بالجهاد فإذا أنزلت سورة ہر کله نازل سورة محكمة چې محکم ده غیر منسوخ ده وذكر فيها القتال او ذکر حکم د قتال د جنگ حکم راغه رأيت الذين تبوینه اغه خلق فی قلوبهم مرض چې دا چا پرونو کې بیماری د نفاق او د شک ينظرون الیک دی وینتا تا نظر المخشی پشان د اغه سړی چې هغه باندې بیوشی راغلی وی د مرګ د وجنا یو سړی مرګ ته قریبي نو خلک وایي ته تور او سپینې ګډوډ شو نظر کیری بیری شو نو د هرې د وجنې بیا نظر کیری بیری وی الکه مخکې همو مطالبه کوله چیرې د جهاد حکم برا نشي چې جهاد کو او چې د جهاد حکم راغنه بیا دومره یریږي چې هغه نظر مو بالکل ګډوډ شو فاولا لهم پس هلاکت دوی لرا دای د پاره هلاکت فکار خداوا چې دای ډیر خوشاله شوی وي طاعت وقول معروف اولا او مناسبه داوا چې دای ویلې وي امرنا طاعه دمغه کار منلی او وقول معروف نو خي خبرې دي دا خوري خبره ده دا د جهاد حکم منل دا خوري مناسبه خبره ده فاذا عظم الامر کله چې کلک شو امر د قتال فرضیت راغې فلو صدق الله کچر دید الله تعالی سره رښتیا وای لکان خیر لهم دا ورته خو د مخالفت د پیغمبر خبره منل دا د لیت او لعل ذات بهتره ده فهل عصيتم پس قریبا نه ان تولیتم ان تفسدوا في الارض تاسو خدا توقع کړئ شي فهل عصيتم ان تفسدوا في الارض فساد بکوي پزمکه کې وتقطعوا ارحامكم او خپل ولولای بچکم نه پرې کوي تاسو نه دا توقع کړئ شي ان تولیتم کتاسو د جهاد نه مخواړو کم قوم چې جهاد نه کوي د جهاد نه مخواړي الله تعالی لای کې بیا ربګنۍ دشمنی چې کوم نه پیدا کی د جهاد د وجنه د قوم شیرازه او د قوم اتفاق او اتحاد هغه برقراری اولئک الذین ذاک کسان دی لعنهم الله فاصمهم پس الله تعالی دای کانکل واعمى ابصارهم او سترګي ورته لاندې کړلې فاصمهم پس الله تعالی دای کانکل واعمى ابصارهم حدیث کې مرادي چې کوم خلق علم سرګندای او عمل پې نه کوي دومره د مانن سبا سس کتابونه لیکل شي هر یو عالم چې ګور ته دا هو پورا د حسن بصری او د ابن سیرین بچره او عمل ندارت نو کله چې علم سرګن شي او عمل دای شي
او محبت د جبوي او پړونو کې دیو بل سره بغوزي پړونو کې یو بل ته خړی دي فخیر اهل پراتلو دي خوشاله شموړه کې سخ وسه چیرې دی ولې راغې تباغض پړونو کې موجودي او صله رحمی نیوي نو الله تبارک وتعالى پداس خلق باندې لعنت لګي او بیا وګونه د حق د اوریدونه کانوي او سترګې د حق د لیندونه بالکل دو مقه معنا ده افلا يتدبرون القرآن دای قرآن مجید کی تدبر او تفکر نه کوي ام على قلوب اقفالها او کنه دای پړونو باندې جرندې دي دای پړونو باندې جرندې راغلي دي ان الذين ارتدوا على ادبارهم کم کسان چې مرتد شو په خپل شاګانو دین پر خود من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم شیطان مزین کړ دوی ته هغه د ارتداد خبره واملا لهم او دایته مهلتون ورکړ مهلتون واطال لهم الامل امیدون باندې دوککل ذالک بانهم دا د دې وجنه چې دا منافقین او يهود قالوا دی ویل للذین کرهوا مشرکان ته ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ما نزل الله اغشى چې الله تعالی نازل کړی دی سنطيعكم في بعض الامر دا سنطيعكم بل سبق ته ګوري بل سبق ته پارام ګوري بانهم قالوا الک پارام کینا پارام کینا چغه مجوړو کینا پارام کینا بس خیر دے شیخ کینا سبق میں خراب ہو کینا اے مرغ سحر عشق دے پروانہ بے آموز کا سوخ ترا شاسدہ آواز نیامد کہ مدعی در طلبش بے خبرانن کارا کہ خبر شد خبر از باز نیامد اسے سبق میں خراب ہو دور سے کمری تے بودے صحابہ دا چری چغه مغری والی ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا اے مرغ سحر عشق ز پروانہ پی آموز کا سوخ ترا جا شدہ آواز نیامد ای مدعی در طلبش بے خبرانن آرا کی خبر شد خبرش باز نیامد بوئی دا پارم بوئی دا کمری تا سبق خراب ہے سبق ترا دی که سبق خراب ہے چغه جوڑے چرتا چا صحابہ چغه ندی والی بوئی دا ذالک بانهم قالوا اے مرغ سحر عشق دے پرواناڑو دا کئی خاموش لگیا دے شمع باندان سدئی ذالک بانهم دا صوفیان دی کرن کرون کار خراب اگر سبقونا جلسے دی دلا سے خرابی بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر منافقان او یہود دیوائی مشرکانو تا ما نزل الله سنطيعكم في بعض سنطيعكم دا قال دا پارا مقوله دا چې مونږه با په بعد خبرو کې تاسو چې کومانو خبره منو کافرانو ته وي د پیغمبر مخالفت په مونږه در سره کومګه در سره پدې کې شریک یو والله يعلم اسرارهم الله تعالی ته د دې غپټي خبره معلومي دي فكيف حالهم اذا توفتهم الملائکه کله چې فرشتي د دې روح قبض کی یضربون وجوههم د دې مخونه بوهي وادبارهم د کافر روح پټي نو فرشتي ورته په دې مخ باندې را باندې کې شروبا سي روحونه ذالک جزاؤهم بانهم اتبعوا ما اسخط الله دا د دې سزا ده ځکه دې تابعداریو کا ما اسخط الله دا هغه خبرو چې هغه الله تعالی ناراضه کوي دای چې رسول الله تعریفونه چې کوم په تورات کې دی هغه پټ کړ او د کفر هغه خبره وکرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کوي هغه خلک چې دا غي پړونو کې بیماری دي الله یخرج الله اذغانهم چې الله تعالی بنو باسي دای کینی بلکہ اللہ تعالیٰ بمومنانو تددئی احوال سرگن کئی لکہ سورہ براءت کی دا منافقین حالات اگر سرگن شدکا گئی تا سورت براءت
او سورہ فاضحہ وی ولو نشاء لاریناکهم کوم غواړو دا منافقان بدر تپګوتکو لاریناکهم باشخاصهم سورہ توبہ کی سلور شپیتم آیت روبا سے سورہ توبہ سلور شپیتم آیت اللہ تعالی رسول اللہ مبارک دا تمام منافقان سرگن کل چداغ خلق تے مشرکان تا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون پورا د تبوک په جنگ کې بعد منافقان د جاسوسۍ د پاره تلو او هغه عجیب عجیب خبرې کولې دا رسول الله مبارک ته الله تبارک وتعالى تمام په شخصیات باندې سرګن کړ فلا عرفتهم بسیماهم تبه او پیژنې پنخو ولا تعرفنهم فی لحن القول او تبه پیژنې دا منافقان په لحن د قول کې د دې خبرونه د دې منافقت څخه نه هغه سرګن دي والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم موږ تاسو امتحان لو فاوامر او پنواهي سره حتى نعلم المجاهدين منكم تردي چې موږ به بالکل مجاهدين نعلم پمنا د نميز سره والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول او در رسول مخالفت کوي من بعد ما تبين لهم الهدى فاستغنى چاغیت هدایت ظاهر ده لن يضر الله شيئا هرگز دی الله تعالی تضرر نشي رسوله وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم مباطلوي اعمال خپل په ارتداد او په نفاق سره یا پر ریا سره یا په من او په اذا سره یا کبائر گناہوں د سڑی اعمال خراب کی لا تبطلوا اعمالکم اے حسناتکم بالمعاصی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار دا کفر په حالت کې مړ دي فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا پس کمزوری کی گئی وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون او مبلی کافران صلح کا دای سره جنگ کوي وانتم العلون والله معكم ولن يتركم هرگز بکم نکی الله تعالی تاسو لپاره په اعتبار د اعمال سره تاسو د اعمال الله تعالی اجر در کوي وترى يترو منا کمیدل روایتو کې راځي کنه چې دیو سړی نه د مازیګر مز پاتې شي د دومره لوی نقصان کو کانما وتر اهله وماله وترى يترو په معنا د کمیدو سره انما الحیات الدنیا لعب ولهو د دنیا فضیب او زینت ما مغرور کی گئی دا د لوب او د لهو سيزونه دي وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها الله تاسو نه تمام مالونو مطالبه نه کوي فمال کی صرف 100 روپۍ در باندې لازم کا چې 100 روپۍ چې په مال نکال تیر شي نو فقیر و مسکین ته ورکا ان يسألكموها او کا الله درنه تمام مال غوښته فيحفكم او بیا در باندې الله تعالی مبالغم کړي وي چې لازمن به ورکه اخفا يحفي معنا یو څه کې مبالغه او الحاح کول نبي او بخل شروع کړو ويخرج ادغانكم الله تعالی واستاسو هغه باطینی بخل سرګن کړو بیا به پیسم نو ور کړی ويخرج الله تعالی به استلوي ادغانکم استاسو دړونو غکینی او په مال باندې چې کوم مینا او محبت ته ها خبردار انتم هؤلاء تاسو مغه خلقی تدعون چې بلل شي لتنفقوا في سبيل الله چې دا الله تعالی په لار کې خرچ کوي فمنكم من يبخل باوجود د حکم خداوندینه تاسو بخل کوي ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني الله تعالی غنی دی عن كل ما سواه وانتم الفقراء وان تتولوا عن طاعته واتباع شرعه
کتا سو دا غدا تابعدارینا مخړوي یستبدل قوما الله تعالی بس تاسو په بدل کې بل یو قوم راولي چې هغه به عجمي او هغه به تاسو نه بهتري او د پیغمبر خبر به تاسو نه خمني هغه اهل فارسو کوي لو كان الدين بالسريا لناله رجال من آل فارس رسول الله مبارک چې کوم نن اشاره وکا چې دا به هغه عجم خلقي هغه به ایمان راړي ثم لا يكونوا بیا بنوي دغه غیر امثالکم تاسو پشان با غي د پیغمبر د خبرونو تولی او اعراض نه کوي حسن بصری باندې هم العجم اکرمه بوي هم فارس والروم دا د فارس او د روم خلق دي چې غي اسلام راړلو وان تتولوا او کچر تاسو د پیغمبر د اطاعت نه او داغه د شرع نه مخړوي یستبدل قوما الله تعالی په بدل کې ورکه غته یو قوم دغه قوم نه مراد عجم دي غیرکم تاسو نه بغیري ثم لا يكونوا او بیا بنوي دوی امثالکم رسول الله د سلمان فارسی په مټه لاس کې خو سلمان فارسی د فارس ته او وی چې هغه دا کسان وي الله تبارک وتعالى د دین د پر بنور کسان راپورته بسم الله الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما سورة فتح وي دا سورة پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته زیر ورکي د دې پسر کې د فتح مبینا ټکر راغله ده ذکر سورة فتح وي مدنی سورت ته دا د حدیبیه فواقع باندې نازل شوه سورت ته پیغمبر علیہ السلام د هجرت پشپغم کال خوب لیدو چې زه د مدینه منورینا روان شوه مو مرګری را سره دي او پډیر امن او امان سره مکه مکرمه ته داخل شوم او ما عمره کا او بیا دا غین رستو ځان مې د عمرې نه حلال کو پیغمبر علیہ السلام سحر خوشاله صحابو ته دا خوب بیان کو چې بیګا خو مې ډیر عجیبه خوب لیدل نه تاسو را سره یې د مدینه منورې نه موږ ټول لاړو او مکه مکرمه ته ډیر په امن او امان داخل شو عمره مو کا بیا ځان مو حلال کو هدي خوب سره د صحابو پړونو کې د حد نه زیات شوق پیدا شولو چې رځي دا خوب خو بیا عملی کول پکاري او د پیغمبر خوب خو یقینا د کانی کرخی رسول الله مبارک دا پیندل سو صحابو سره روان شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او پیندل سو صحابه ځان سره هدايا او د قرباني سارویم روان کړیو کافرانو ته پته ولګیدا فاغرضو کې لار په حدیبیه وا لار په حدیبیه وا حدیبیه د مکه مکرمه نه 12 کیلومتر مدینه منورې طرف ته وزیل الته ورته کافران راغلیو وینا سکال خطا سمغه عمرې ته نه پریدو پیغمبر سلام ورته وی دی فرمایل چې مې یری گئی موږ د جنگ پیرا دنیو راغلی موږ به عمره کوو بیا به درنه واپس راځو هغه وی دا کې دین پیغمبر سلام ډیر پوی کول د خدای انصاف دارو موږ دومره لوی مسافت طے کو او اسم د صحابه پزړونو کې د خانه کعبه سره مینوا او تقریبا پکال شیو چې دای دا غداینو راغلیو بیا نو تلی هغه ویمغه خو په هر قیمت زو رسول الله مبارک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لګلو د حضرت عثمان وکافرانو باندې بلا احسانات د ډیر زیات امدادونه به خلکو کول وی تو ورشه حضرت عثمان پاس باندې سول شو لاړو هغه پوی کل چې لکه دا څه کوي موږ خو جنگ تنیو راغلی والا کل حال حضرت عثمان لږ ایثار شو چاوی خدای دې خیر کوي ډیر وخت شو اسنه چرته شهید کړي نه دا خبره خورا شو رسول الله مبارک صحابه دا یو کیکر دونه لاندې جمع کړ او دا غینه بیعت علی الجهاد واغشتو چې خدا نه خواستا کواقی خبرهم دغه سی وی ک کافرانو حضرت عثمان
رضی الله تعالی عنہ شهید کړی نبی بلازمن جهاد ته ټولو د رسول الله په مبارک الله سبحانه بیعت وکړلو. بهر حال دغه اسنا کې یو نوجوان په زنجیرونو کې تړلې دی، هغه راغی ابو جندل خدای خبر څومره سات کې د ځان رو رسولو پلار کافر او د اسلام راړلو پلار دې تړلو او والو ټکولو به راغی د رسول الله مخې ته والله علم چې د څومره په تکلیف باندې ځان رو رسولو او پلار د رسول الله مخې ته ناسته او باقاعده خط لیکل شو، خط لیکل شو چې آینده کال ته به تاسو راځئ او تورې به ستاسو پتیکو کې بندي وي، توره به مو پلاس کې نه وي. بلا خبرې وشو که زمونږ یو سړی تاسو ته راغی موږ به درنه واپس بوځو او ستاسو سړی که موږ ته راغی بیا موږ نه به واپس نه بوځئ. دا ډېر سخت شرطونه، لیکن رسول الله مبارک دې ټولو ته تیار وو. صحابه به ورته ویم چې جی دا خو پیغمبر علیه السلام ورته ځکه د رسول الله اوښه هغه مخکې نه تله د حدیبیې نه دی والا، لیکن هغه رسول الله وی حبسها حابس الفیل، زما دا اوښه هغه پروردګار منع کړي دا چا چې اتیان منع کړي په محصر کې دا اصحاب الفیل اتیان معلومیږي د خدای خوښ هم دا ده چې موږ مخکې لاړ نه شو. وعلى كل حال هغه پلار پاسې د ابو جندل ووالو چې ته څنګه رالې، هغه صحابو ته وایي بیا مې دی به در نه بوځي او ما باندې به ظلمونه کوي دی خو ما ډېر وهي او ټکوي. صحابه جهاد ته تیار شو. پیغمبر علیه السلام پلار ته ووایي چې خیر دی وی تاسو چې اوس لیکل کړي دي تاسو نه وشته کې ده که زموږ سړی راغی واپس به موږ در نه بوځو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیر دے مستثنیات وی زما د پاره پریدم حاشا وکلا کې پریدم. صحابه انتہائی جوش و غیظ و غضب کی، لیکن رسول الله مبارک بیا ورته وی چې دې کې دا الله تعالی مصلحت ته او دا فتح دا حضرت مروی جی دا فتح دا فتح دا. یو نوجوان راغه د کافر د ظلم نه دان خاصه دی به مونږ بیا دی بوزي. پیغمبر علیہ السلام ته په هر قدم به چنانچه رسول الله مبارک وی دی دا ساروی حلال کوي او دان حلال کوي چام دې تغاړه نه کوي. خو بیبي ام سلمہ هغه رسول الله مبارک دان سره بوتلی و. بیبي ام سلمہ ورته د خدای رسوله ته په خپل قرباني ذبح کا او سرکل کنو صحابه به خود بیا کوي ځکه چې هغه بیا استاد عمل نه بغیر بل عمل نشي کوله. لقد كان لكم فی رسول الله اسوة حسنه، رسول الله مبارک ولا ساروی ذبح کا او سر کل کو بیا مجبورن صحابه مخفل هغه هدایا ذبح کل او سرونه کل کړو دغه سے واپس هغه سره عهد پیمان شو چې لسو کال پوری به صلح وی دیو بل خلاف به جنگی تیارې مې نه کو او کومه قبیله چې مسلمانانو ملګری دي هغه ته تاسو سنوای تاسو هغه چې سره تاسو موږ باغی ته سنوایو. نو بنو بکر دا د کافرانو ملګری او بنو خزاعه د مسلمانانو وو کافران، لیکن تعلق د مسلمانانو سره قدرتی یو سړی د بنو بکر د بنو خزاعه بنو بکر یو سړی د رسول الله بدوی. نو کم کافران چې د رسول الله طرف ته هغه پاسه هغه سړی ووالو چې ولې د رسول الله بدوی هغه خپل قوم ته لاړ او وی جوړل چې د پانکی والے هغه ځان سره د مکه کافران ملګری کله او د رسول الله چې کوم کافران ملګری هغه سره وعده وی پغې حمله وکړه. دا هغه سردار رسول الله تعالی چې موږ سره خدا کی څو شو تا پنوم باندې دمغه یو سړی خیرت کړو هغه بدوی او دمغه سړی ولګي هغه والو هغه لاړ او مکه کافران امدان سره کړ. چنانچه رسول الله مبارک پاتم کال صحابه تیار کړ چې زیزو او مکه مکرمه فتح کو د رمضان میاشوا. رسول الله مبارک وراغه خانه کعبه فتح. پیغمبر علیہ السلام مکه مکرمه ته د بل طرف نه داخل شو. دا چې الته اوس کومه مقبره ده کومه مقبره کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرانو قبرونه دي دته د حجون علاقه وي په دې رسول الله او خالد بن ولید ته د مسفلی طرف نه پیراشه. نو رسول الله مبارک د طرف نه جنگ نه شوی، تمام کافران خپل تسلیمو او خالد سبا د قبیلو سره جنگ کړل لیکن هغه تابع شو
او بیا تمام خانه کعبه ته راوغوښتل او بیا ټول وبخل. د هغې باقاعده ذکر دی په دې کې انا فتحنا لك فتحا مبینا، مونږه فتح وکړه تا دپاره فتح مبینا، مونږه تا دپاره فتح وکړه. حضرت عمر بیا بیا وی اهو فتح یا رسول الله، اهو فتح، دا فتح ده. مونږ راغلی په کومه اراده و دقه څه تګي د خانه کعبه د لیدونه بغیر مونږ ځو. هغه وی او رسول الله وی نعم والذي نفسي بيده انه لفتح، دا چې کوم نه فتح ده. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله. فتحنا مراد صلح حدیبیه ده، فتحنا مراد فتح مکه ده، فتحنا مراد فتح دروم او کامیابی د اسلام ده. لیغفر لك الله، دې دپاره چې الله تعالی وبخي تعالی را ما تقدم، هغه خبرې چې تا مخکې کړي دي د پیغمبر ترک اولادم چې کوم دنو هغه ذنب ویل شي من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته، چې الله تعالی پوره کړي هغه نعمتونه خپل پتا باندې نعمتونه به الله پتا پوره کوي. په دنیا کې خو درته مکه مکرمه فتح کا او طائف او خیبر او دا علاقې درته فتح کوي، په جنت کې به درته مقام محمود درکړي. اتمام د نعمتونو به هلته کېږي. مقام محمود دا د رسول الله ډېر لوی مقام دی چې هغه مقام د شفاعت کبرا دی. ويهديك صراطا مستقيما، الله تعالی به ټینګ لري تا هغه نیغه لاره باندې. وینصرک الله نصرا عزیزا، هو الذي الله تعالی غذات انزل السکینة، نازل کو اطمینان په قلوب د مؤمنینو کې. مؤمنان چرم صلح تنو تیار غوي جنگ کو. سوال نه پیدا کیږي چې دغه ستګي هغه موږ مدینه منوره ته واپس لیزدادوا ایمانا، دې د پر چې د زیات شي په اعتبار د یقین مې ایمانه. ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما، الله تعالی د ډیر علم خاوند دی، هغه فیصله هغه د حکمتونو نه ډکې دي. ليدخل المؤمنين والمؤمنات انا فتحنا لك فتحا مبینا ليدخل المؤمنين والمؤمنات، دې دپاره چې الله تعالی به داخلي مؤمنین او مؤمنات جنتونو ته تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، الله تعالی ورته ګناهونه معاف کړي. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات، والله تعالی به عذاب ورکړي منافقینو سړو ته او منافقاتو ښځو ته. والمشرکین والمشرکات، په دې 1500 کسانو کې یو منافق هم نور راغلی ما سوا د جد ابن قیس نه چې هغه هم جاسوسۍ دپاره په دې 1500 کسانو کې راغلی، ورنه یو منافق هم نور راغلی. هغه وی د پیغمبر او د ملګرو مکې ته تللي او هلته به دا ټول ختم. الظانین بالله، دی ګمان کولو د الله تعالی باره کې ظن السوء، ناکاره ګمان. دی وی الله ینصر النبي الله يرجع النبي والمؤمنون سالمين من مكة، پیغمبر و مؤمنان به سالمه نراضي. دا د دی ګمانو الظانین بالله ظن السوء دا دواړه په یو معنا باندې مستعملیږي، لکه الکره والکره علیهم دائرة السوء. په منافقانو او مشرکانو دی وي هغه چکر د ظن السوء نه مراد هغه هلاکت د پدای باندې بوي، هغه دایره او چکر د عذاب خدای په پدای عذاب راولي. او ټول په ویل کې چک فلان کې باندې فلان کې په چکر کې راغله سمانا مصیبت کې گرفتار چکر عربی کې وی علیه دائره السوء، علیهم دائره السوء اے بالتعذیب فی الدنیا وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والارض، دا الله تعالی سره دی لخر الاسمان او د زمکو. وکان الله عزیزا حکیما. ان ارسلناک شاهدا،
موږ لېږلې تعالی را شاهدا على امتك في القيامه ومبشرا للمؤمنين بالجنه ونذيرا للكافرين بجهنم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعظموه چتاسو در رب العالمین تعظیم کوي وتوقروه او در رسول الله توقیر کوي وتسبحوه او در الله تعالی ثنا وای بکرتا واصیلا لتعزروه او د توقروه ضمائر دا الله تراجی دي او بعد وینا د تعزرو توقرو ضمائر رسول الله مبارک تراجی دي او د تسبحوه ضمیر الله تراجی دي ان الذين يبايعونك کم کسان چتان بیعت کوي د حدیبی په مقام کې دی بیعت بیعت الشجره وای ځکه دا د کیکر د ونې لاندې و او دی ته بیعت الرضوان وای ځکه الله تعالی د دې کسانو بارکي د خپل رضا ذکر کړل چې دای نظر رضایمه ان الذين فصحابو کې لوی درجه د خلفای راشدینو ده بیا ورپسې هغه شپږ عشره مبشره دي بیا ورپسې بدریین دي او بیا ورپسې اصحاب بیعت الرضوان دي د حدیبی د خلکم ډیر لوی مقام ده ان الذين يبايعونك کم کسانو چې بیعت کول استانا علی قتال اهل مکه که حضرت شهیدی شمیرا صحابو او دا د هجرت شپږم کالو او د ذل قعده میاشت ذل قعده و انما يبايعون الله دای په حقیقت کې د خدای بیعت کوي ځکه من یطیع الرسول فقد اطاع الله يد الله فوق ايديهم دا الله تعالی لاس د دې د لاسونو د پاسه ده فمن نکثا پس کوم یو سړی چې دا وعده ماتي فانما ينقص على نفسه دې به ماتي د ضرر د نفس د پاره وبال به پدوي ومن اوفا بما عاهد عليه الله او څوک چې پوره کی هغه وعده چې د خدای سره کړی دا فسيؤتيه اجرا عظيما الله تعالی ورته ډیر لوی اجر ورکړي سيقول لك المخلفون زردا چتا تبوي هغه خلق چې رستو پاتې شوی دي من الاعراب د باندې چانونه شغلتنا اموالنا موږ لره مشغوله کړو د موږ مالونو زموږ مالونه د قصیونو دیو جن موږ پاتې شو واهلونا او دارنګ موږ خپل اهل مشغوله کړو فقور کې مسوک داسي تکړه سړی وونه چې هغه د کور حفاظت کوي فاستغفر لنا موږ د پاره بخنه وغواړه موږ چې تاسو سره په دغه سفر کې نیو شریک شوي زموږ خانگی امور او دغه رنګي کورونه مخالیو فاستغفر لنا على التخلف موږ چې دا تخلف کړل او تاسو سره نه یوتلی یقولون بالسنتهم دا اعراب وای په خپل جبو هغه خبرې چې پړونو کې نه دي پړونو کې نفاق ته فجبا سدا سرګندای قلت ذلتوایا فمن يملك لكم سوق بای مالک تاسو لرا من الله من عذاب الله خدای خدای په عذاب کې راګیر شو ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم تاسو زکا در رسول الله سره په دغه سفر کې نوې شریک شوي تاسو ګمان کولو ان ينقلب الرسول والمؤمنون دا هغه ده الظانين بالله ظن السوء هغه وی دا پیغمبر او صحابه بعد مکینا بیا سالم رانشي تاسو دا ګمان کولو ځکه په دغه سفر د عمرې کې د رسول الله مبارک سره ملګری نشوي تاسو ګمانو ان ينقلب الرسول والمؤمنون واپس پنشي پیغمبر او مؤمنان الى اهليهم قلوا بچو ته چرم مدینه بیاونه کته لاړل التبه هلاک شي کافرانو بوي
هم اکلت رأس لقریش هم اکلت رأس لقریش اکلت رأس چاته وي چې پایو اوخ مړیږي مړه دا خو 1500 کسان دي پایو اوخ مړیږي پایو اوخ یعنی لګ دیو هغه هم اکلت رأس لقریش فهم يستأصلونه قریشان بدای جړو بس منګه ودلتلی عبد المنان لالا تا هغه ای مولا باندې مشهور داغه بعد خبرې موږ ورالو خیر به دروټي وختو پات څنګه دې سړی خو دا چرګوټي سړی موږ سلوټ تنه دې چرګوټي سمانا کمزوري دمره خوراکم ډیر نه کوي دا چې یو سړی کمزوري نو مړه سي خو دې چرګوټي سړی سمانا لږ خوراک ته خو دمره موږ سلوټ تنه دا غیبه هم کله تراسن دا خو مړه د یو اوخ سړی یو اوخ باندې ټول مړیږي دومره ډیر نه دي د مکی خلق بدای استیصال کی الله ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم او دا خبر استاسرونو کې مزین شوی و ځکه کورونو کې ناسوي وذننتم ظن السوء او تاسو بد ګماني کولا وکنتم قوما بورا او یی تاسو یو قوم هلاک شودا قوما بورا معنا قوما هالکین ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون زرد چوبوای هغه خلق چې کوم رستو پاتې شيو او د رسول الله سره په سفر کې شریک نو اذن قلب الى مغانم کله چې بیا نور جنگونو ته دی بیا به موږ ځان سره شریک کړي الى مغانم که خیبر ته دی مثلا لتاخذوها دې لپاره چې تاسو دا غنایم به علي نو دې به درته وایي درونه موږ هم پرې دې موږ ته اجازه راکړي نتبعکم موږ هم تاسو مرګرتیا کو د خیبر په جنگ کې موږ هم شریک کړي دا رسول الله مبارک مدینه منوره ته نظر رسیدله فلاره کې الله تعالی ورته وایي چې کله تاسو د حدیبینا خپلو کورونو ته سالمین او غانمین ورسئ او بیا به خدای در باندې د خیبر جنگ لازم کی نه بیا د خیبر جنگ ته بدایم در سره دی ور پریږي نه دی دایدان سره د خیبر په جنگ کې م پری دی دغه وجنه د خیبر جنگ هم هغه صحابه وکړل چې چا د رسول الله نه د حدیبی په مقام کې د ونی لاندې بیعت کړو خیبر ته صرف هم کسان لاړل سيقول درد چوي المخلفون دا مخکنی مخلفین چې مخکې ذکر وشو اذن طلقتم الى مغانم کله چې تاسو بیا روان شئ نور غنیمتونو ته الى مغانم من مراد د خیبر غنایم دی خیبر کې بلا غنایم د مسلمانانو لاس ترالل لتاخذوها دې لپاره چې تاسو دا غنایم والی دای بدر تسوي د سيقول مقوله صدا ذرونا منغم پریدی نتبعکم منغم ستاسو تابع شو الى خیبر یریدون دی اراده لري ان یبدلوا کلام الله چې دی تبدیلی راولي د الله تعالی په کلام کې خدای وایي چې دی م پریدی الله تعالی د اهل حدیبیه سره د غنایم وعده کړی دا او پاغي کې ور سره بل یو سره نشي شریک کړي دا غنایم به خالصتا د اهل حدیبیه وي ان يبدلوا كلام الله ذکر الله وي چې فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا سورہ توبہ کې دا ذکر شو سورہ توبہ کې 83 نمبر آیت ته الله تعالی فرمایي کدی تا نا اجل واری فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ما سر مضي ولن تقاتلوا معي عدوا قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل لن تدغرنگي الله تبارك وتعالى سورة توبة کې دا حکم ذکر کړی دی من قبل نو مراد سورة توبه اغدری اتیا نمبر آیت فسيقولون پس به دا شوی دا عرب بیا وایي چې بل تحسدوننا من سره حسد کوي کنه من ته هم غنیمت کې سوخ یا ګډه بيزه ملاوي شي دا په موږ سود نه دا
مونږ سره حسد کوي بل كانوا لا يفقهون بلکې دای نه پوهیږي الا قليلا الا فهما قليلا هغه فهم قلیل سره د دنیا په امور او علم يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا صرف پدې باندې خپويږي او آخرت ته خیال نه ده قل للمخلفين من الاعراب تو يا مخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تو مخلفين تو يا ستدعون هاك شوق مي بیا تاسو بلل شي یو بل قوم ته اولی باس شدید چې هغه ډېر جنگ خلق ته تاسو با هغه ته بیا بلل شي مراد تر حوادث او ثقيف او کفار د مکی دي فتح مکه کې بیا موږ وګورو چې تاسو موږ سره شریکيږئ او کنه او څو کوئی دینه مراد بني حنیفه دي د مسلمه کذاب قوم چې د نبوت دعوی کړی و او ابو بکر صدیق دا غي سره د مقابله د پاره تلو ناغي جنگ کې کبي شریک شې موږ به تاسو منو تو قاتلونهم تاسو به جنگ کوي دا سره او یسلمون یا باغي اسلام راړي فین تطیعوا ک په دې جنگ کې موږ مسلمانانو خبري ومنلي ليوتكم الله اجر الحسنه وان تتولوا او کرو گردانی مو کا اگے جنگ تلا نړۍ کما تولیتم من قبل لقد حدیبی اگے سفر کې د رسول الله صلی الله علیه ملګری يعذبكم عذابا الیما ليس على الاعمى حرج هر کله ته د جهاد دمر زبردست حکم راغې نوړاندم حیران شي موږ بس کو عبد الله ابن مکتوم او دې کسانو دا غي بارکه د آیاتونه دي نشته پړون باندې حرجن گناہ في التخلف عن الجهاد في التخلف عن الجهاد رن کده جهاد نرست پات شو دیني ولنه ولا على الارجين پګډ باندې ګډ غریب خو حمله نشي کولای جنگ کې خو حملي وي منډه والی ولا على المريض په مریض باندې حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى او سوچرو گردانی کوي يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله يقينا الله تعالى خوشحال دے عن المؤمنين داغ مؤمناننا اذ يبايعونك شغيتنا بيعت قولوا تحت الشجرة دا بيعت الرضوان دا خلق فضائل لقد رضي الله ذكذيت بيعت الرضوان وي دا ديونم بيعت الرضوان دے او دیتا بیعت الشجرم وی اللہ تعالی خوشحاله ده د مؤمنانو نه دا سوار لسو او باندې پیندل لسو معلومیږي چې صدا پاسه سوار لسو لیکن عرب کا سر نه ذکر کوي غیم په سلو باندې ور حساب کړ حدیث کرا دی چې لا يدخل النار من شهد بدرا والحدیبیه هغه صحابه به دوزخ ته نه دي چې کوم د بدر په جنگ کې او د حدیبیه په مقام کې اذ يبايعونك کله چې غیستانه بیعت کولو بالجهاد د جهاد بیعت على القتال تحت الشجره لاندې د شجرینا فعلم ما في قلوبهم د الله تعالی په علم کې هغه ایمان هغه د جهاد جذبه او هغه اخلاص او توکل چې دغه صحابه پرونو کې فانزل السکینه پس اللہ تعالی نازل کو اطمینان علیہم حالانکہ اگر نتے حریبل پیغمبر وقت بیا بیا بھی چدر سے واپس دو خیر دے کومرہ مونا کا راتن انتقال تبرا دو دا غیر انہوں کہ اللہ تعالی بیا اطمینان پیدا کو وَأَصَابَهُمْ اور اللہ تعالی اغیتا پا بدل کی ورکا فتحا قریبا دا خیبر فتح قدل تمکی تا داخل نشل التا خیبر فتح کنو تلک بتلک وَأَصَابَهُمْ وَجَازَاهُمْ فتحا قریبا مراد کنا فتح دا خیبر دا بعدوی فتح قریبا مراد فتح دا مکی دا فلسم کال مکہ مکرم فتح شو ومغانم کثیرتا او بلا غنیمتون ورطا ورکل دا خیبر
تمام ازمکه قیمتي ازمکه د خیبر دا غټه ولی پکې د ابو بهيږي او دا د کجورو باغونه دي او زبردست فصلونه کوي يأخذونها وكان الله عليما حكيما وعدكم الله مغانم كثيرا الله تعالى سره وعده کړی دا د ډېرو غنیمتونو تأخذونها مغانم كثيرا الى يوم القيامه مفسرین وایي الله تعالی به مجاهدینو ته تر قیامت پورې مغانم ورکړي اللهم اجعل جميع ممتلكات الكفرة والمشركين غنائم للمسلمين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه دا خیبر خدر تذکر دا حدیبین راتلت او دا هجرت فهم کال دا خیبر جنگ شو او اللہ تعالی یہود ذلیل کلو جزیه قبولت وکف اید الناس عنکم او اللہ تعالی منکو اغلا سن دا یہود استاسنا یہود ایس چکندر اونکڑے شو رسول اللہ چکل ورا گئے او سہرنا کافرانو او قتل چه رسول اللہ صحابہ دنو الخمیس فوج را گئے فوج او رسول اللہ مبارک او دا صحابہ خیبر چکندر فتح وکف اید الناس عنکم ولتکون آیتا للمؤمنین او دید پارا کسی دا فتح نخذ مومنان دا پارا یا دا غنیمت یا لتکون کی ضمیر کفتن تراجی دا کف کی مصدر پروت دا من کول دا نخشی للمؤمنین ویهدیکم صراطا مستقیما واخرى او بلے فتحا دا لم تقدروا علیها چپاغیلا تاسو قادر نیل چگہ فارس او درو اگر ملکون فتح کول لی قد حاط اللہ بها وکان اللہ علا کل شیء قدیرا ولو قاتلکم الذین کفروا جنگ کرے تو سر کافرانو دا حدیبی پکال کدا مکی خلق تو سر جنگ کرے نو لولو الادبار بیاوم تختید لی ثم لا یجدون یا بدین من دو دان نپارا ولیون مددگار سنت اللہ دا دخدا طریقہ دا چه اہل حق تا فتح و کامیابی ورکی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا وهو الذي اللہ تعالی غذات تے کف ایدیہم منکل لا سند کافران عنکم استاسنا رسول اللہ مبارک دا تنعیم نچے واپس راتو صلح حدیبیہ کی اتیا تن کافران پٹ یو دے کے ناسی جو پدے پیغمبر با حملہ کو او شہید کو بے صحابہ و اتیا تن اونیول اور رسول اللہ بے پریخل اغیت اشارہ دا کف ایدیہم عنکم ایدی کفار مکہ ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم پس تاغین اجتاسو پہ غالب کئی وکان اللہ بما تعملون بصیرا هم الذین قریش اغا خلق دے کفروا وصدوکم علی المسجد الحرام دا حدیبی مقام کی تاسو دا مسجد حرام دا زیارت نہ منع کئی والہدی معکوفا فدی حال کسی استاسو ہدایا محبوسی وی حیران وی چرا دا بمگا سنگ کو تقریبا اویا بدنی دا دا صحابو سروی معکوفا منا محبوسا ان یبلغ محلہو چورسی کی دا حدی اقبل دیتا دا حدیو دیکھو زمین حرم دے زمین حرم کے ویلا لے ولولا رجال مؤمنون کنوے اگا سڑی چی مومنان دی پمکہ کے دیر کمزوری مسلمانان مسیدل ونساء مؤمنات لم تعلموهم تاصد غی قرنو معلوم ذکر غی دا کافرانو پا محلو کے اسیدل خطر دا دیوان تتاؤهم چرتا غی چیخلی نکل جنگ کی چرتا غی مڑنشی فتصیبکم منهم نبی برسیدل تا استاد کافرانو دا طرف نا پیغور کافرانو بے دالا و گورا مسلمانانو قل مسلمانانو مڑکل دیو جنا اللہ تبارک و تعالی دا حدیبین تاسو واپس کی پس رسیدل و تا استا منهم دا کافرانو دا طرف یادا منهم دا مقتولین دا مسلمانانو
کتا سپ بی احتیاطی کی وجلوے نو عاربو خلق و دالا وګورا بغیر علم لیدخل الله فی رحمته او الله تعالی دې کې حکمت ډیر کسان هغه د حدیبیه پس میدان ته مسلمانان شو ځان ته رسول الله ورسره د لسو کالو د پاره صلح وکړه کافرانو او مسلمانان بیا یو بل سره ګډ بټ شو او کافرانو د مسلمانانو نه قران مجیدونه واوریدل نو بغیر د جنگ جګړو نه ډیر مسلمانان شو نو دی وجنه خدای غوښتا چې بعد کسان په اسلام کې داخل شي لیدخل الله فی رحمته من یشاء لو تذیلوا او کچره دا کافران جداوي او د مؤمنانو نه بیلوي نو بیا موږ یقینا سزا ورکړو کافرانو ته عذاب الیما لیکن چونکه غي یو ځل او سیدل یو ځای نو د ډیرو بی ګناه خلق هم په قتل کې اگر اغلی او بیا تاسو په غي باندې خپوي اذ جعل الذين كفروا کله چې ګرځولو کافرانو پړونو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیه هغه غیرت د جاهلیت پیغمبر اسلام ته وی شکل به عمره نکه او سلنامه کې بسم الله نه پری خوا چې نه بسم الله باندې لیکي محمد سره د رسول الله ټکه نه لیکي بلکې محمد ابن عبد الله باندې لیکي حضرت علی په دې غوسه شو چې دالاس رسول الله وی خیر دی زه محمد رسول الله یما او محمد ابن عبد الله یم اولی کوي محمد ابن عبد الله دې کچا کچا خبر باندې مګي باسونه شروع کړ چې سلامه کې پښتام با بسم الله نه لیکي او محمد رسول الله بم نه لیکي او زموږ سره کراغه موږ بدر نه واپس بوزو تاسو سره که اسلام پرې خو کافر شومه واپس نه بوزي دا خبره پکې لیکلې حمیت الجاهلیه اغه غیرت جاهلیت فانزل الله سکینته الله تعالی نازل کو اطمینان په پیغمبر او په مؤمنانو باندې حتا چې مسلمانان صلحنامه ته تیار شول والزمهم کلمه التقوى او لازمه ک په مؤمنانو باندې کلمه التقوى چې هغه کلمه توحید ده کلمه شهادت یا کلمه التقوى نه مراد د پیغمبر تابعداري ده ځکه ډیر صحابه صلحنامه ته نه تیارېدل چې رسول الله مبارک توایو چې دا ډیر غرانه جنگ نه بغیر اس بل لار نشته لیکن رسول الله بار بار هغه ته تسلی ورکولا نو دا هغه ورونه مطمئن شو د پیغمبر تابعداري وکړه وکانو احق بها دای د کلمې تقوا ذات حقدارو د نور خلقنا وکان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الله تعالی رښتیا ک د پیغمبر سره الرؤيا تاويل الرؤيا خو رښتونه هغه کې د کال مدمس کې فاتو د کال مدا د موه ته خوب وګورئ ته एकदम ټک پټ د تعبیر راوځي د باندې خوبونو تعبیر درې درې سلور کال پس راوځي باندې تعبیر لس کال پس راوځي لس کال پس نو سړی دا نه وای چې لکه ما د خوب تعبیر راو نه وته رښتیا کو الله تعالی د پیغمبر سره الرؤيا تعويل الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام دا خوب چې تاسو به داخليږئ مسجد حرام ته د هجرت په وکړه او دې عمره ته عمره القضاء دې عمره ته کوم عمره وي عمره القضاء ان شاء الله کدا الله رضا شي ابن کثیر وایي چې قران مجید کې الله چې ان شاء الله وایي دا غینه مراد تحقیق او تاکید سی به ممدغوي چې دا په قطعیت او په یقین باندې دالي یا دا چې بندګانو ته تعلیم ده چې د مستقبل باره کې خبره کوي ان شاء الله پکې وایي امینین په حال کې چې تاسو په امن کې وایي محلقین رؤوسکم سرونه بکلوي د سر کولو زیات ثواب ده خدای دې تاسو موږ بار بار بودی عمره ته حجونو ته عمره دې ته وایي چې د عمرې نه تو کې نو حالته ورشي خانه کعبه نه با اوذل چا پیر وګرځي د حجر اسود نه طواف شروع کیږي او په حجر اسود به بیا ادره
بیا راشه ملتزم کې دعاګانې وغواړه، مقام ابراهیم کې 2 رکعات وکړه، صفا ته چې دینو په لاره کې د آب زمزم هغه وبدي هغه اوسکا، بیا د صفا غونډۍ ته چې دینو دا آیت وایا چې ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر، آیت به او بیا د صفا غونډۍ باندې ودرېږي، خانه کعبه ته بګوري، داغه دینه خانه کعبه ښکاری، او بیا دعاګانې غواړه، او بیا لاس وګونو ته پورته کو، بسم الله الله اکبر وایا، او لار شمرواته دا وزله د دې مابین کې سای، بس دا غیره په سرکل کله عمره کله عمره په 1 غنټه کې وشي، خپه مدد چې کې رسمي نه په 1 غنټه کې د عمرې نه فارغ شي، سرکل کا او که سر نه کله نو قینچی کا، سر قینچی کا، لیکن دا حل ډیر زیات ثواب دی ځکه پیغمبر علیہ السلام محلقین تدریج له دعا کړی دا، مقصرین ته یودل محلقین رؤوسکم ومقصرین، لیکن کم از کم سلورم برخه د سر به آل بعد خلق بس 2 ټکا ورکی نه، ربع دراس دا په مقام د کل باندې قائمه ده. ان شاء الله امنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، او تاسو به یریږئ نه، خپه اطمینان باندې عمره کوئ. لا تخافون. عبد الله بن رواحه د رسول الله د اوخي چې داغه نوم قصواو، د رسول الله د اسونو د اوخو باقاعده نمونه دي، نو رسول الله په قصوا اوخه باندې سورو، او عبد الله بن رواحه چې ډیر لوی عظیم الشان شاعر دی، هغه به دا قصیده وی دی، ډیر لوی شاعر، او رسول الله سره د صحابهونو عمرې ته چې کوم نه لاړو او پوخه باندې سور دی. عبد الله بن رواحه وی بسم الذي لا دين الا دينه، د خدای په نوم موږ ور داخليږو، او لا دين الا دينه، دین د خدای دین دی، او بسم الذي محمد رسوله، دا هغه خدای په نوم باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر دی. خلوا بن الكفار عن سبيله، او کافرانو رسول الله بارک تعالی را پریدای، اليوم نضربكم على تعويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يذيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تطلع على رسوله. قصیده ویلا او صحابه پډیر شان او شوکت باندې په اطمینان روانو. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. دا الله علم کې وا هغه خبرې چې تاسو په علم کې نه وي، دا د حدیبیه صلح ذکر کولا، چالت په مکه کې د مسلمانانو کورونو قامال جنگ شوه، په غلطۍ باندې بدر نډیر مسلمانانم قتل شو. فجعل من دون ذلك الله تعالی ګرځول دي خداغه فتحا قريبا. هو الذي الله تعالی ذات ارسل رسوله چې لګل رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره، الله تعالی بدغه دین غالب کوي على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم دا الله تبارک وتعالى رسول دی. والذین معه کمل گری چې دا رسول الله سره دی فضائل صحابه، دا صحابه فضائل قرآن دې په دې باندې بیانې. والذین معه اشداء على الكفار، دا سختی په کافرانو باندې، صحابه په کافرانو باندې ډېر سختی، تر دې چې صحابه به کافرانو د جامو نم ځان ساتلو چې د دې د جامې سره د ما جامو نه لګي، او د دې د بدن سره موږ جامو نه لګي، دومره زبردست قوت پکې او رحماء بینهم، خپل مابین کې دیو بل نظاریږي، خپل مابین کې رحم او مهرباني کوونکې دي. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، تراهم تبوینه دوی لرا رکعن پدې حال کې چې رکوع کوي، سجدن صحابه چې ګوري نو بل کارنی ما سوا دا ابوز او ما سوا دا عبادتونه،
رکعن دراکې جمع ده، سجدن د ساجد جمع ده. تب ویني دوی لرا رکعن سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دی طلب کوي د الله فضل او رضا. ځکه به د صحابي د نوم نه پس رضی الله عنه وایي. سیماهم نخدي د دوی د دوی په مخونو کې د تندونه پته لګي چې دا مؤمن دی. من اثر السجود د نخو د سجدون. من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. حسن بصری وایي څوک چې د شپې تهجد کوي نو درځنه د مخ نه رڼا خېږي، تندینه معلومیږي چې دا سړی چې کوم دنو صوام او قوام دی. ذالک مثلهم، دا د دې صفت ته په تورات کې، ومثلهم فی الانجیل، او دا د دې مثال په انجیل کې، تورات او انجیل کې د رسول الله مبارک د صحابه او نخدا خودل شوی دي چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. دا حضرت عمر دور خلافت ته او صحابت لی بیت المقدس کی جنگ دے. دا بیت المقدس قسیسینو روحبانو کمانڈر تو ہوئی چل کا جنگ نہ کہو تو حضرت عمر دل تراولا دکا دمگا تورات و انجیل دا غنخی خیلی دی. تورات و انجیل کی دا رسول اللہ دا ملگرو نخی دی. حضرت عمر راولا کمونگا دا غپا مخ کیا غنخی اولی دی جنگ نہ کہو کنجانے والے او کنیو نے بیا جنگ بدل سره کو. کمانڈر غالباً عمرو بن العاص خط راولې ګورو حضرت عمر ته چې د دې د يهودو د نصارا علما خدا خبره کوي چې ته خپل راشي ډیره خلا. حضرت عمر په اوس باندې سور شو، غلام دا سره کو یو غلام او د مدینه منورې نه بیت المقدس دا کم از کم 1300-1400 میل کیلومتر چې کوم نو ډېرې زیاتې به جوړېږي. او لږ مزل چې کو کوز شو غلام ته ویستو سورشا ورته مینت کوي عزت هم سورشا. حضرت عمر موار نیولې کله دې سوريږي ډېر لوی مزل له او مکبریه یو دې التر بیا دا دواړو جمعتونو ګمبتونه ښکاري، د مسجد صخري ګمبتم او د مسجد اقصا. دغه دې کې حضرت عمر دوخ نه کوزيږي، غلام ته وایي ته په سورشا. غلام ورته یا دنیا لګیا دراوتی دا دغه غي ته پورا پتا و. قاصد دا غي لرینا اطلاع پاساړلو چې روان دي حضرت عمر. غلام مینت کوي درته سورشا، غلام بر سور دي دلته چرالل اټول پادریان هغه سړی ته ګوري چې په اوخ ته پاسه سور دی. د مسلمان کمانډر ته وایي دغه خو هغه نه خینشته. ا غلام خلق ته وایي امیر المؤمنین هغه خلق هغه ته سلام کوي داسې لر دی. خلق چې کو ته کنجانو ما کمال ورکي چې تورات کمه نخي